السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نننۍ ویډیو به راسره لازما ګورئ او مخکې ملګرو سره به یې د غیبت په نیت باندې شیر کوئ جي. دا ملګری ولاړ دی پټي ته ټول وګورئ جي. دا پټی وګورئ دا څه دي ګوله اعزاز دا څه دي اعزازه دا ګلی دی که نه ګوله جي دا ګلی شوی ده دا پټی دی که نه ګوله ها ماشاءالله دا پټی تاسو ولو جي دا پټی ټول سملولی دی ټیک ده. اوس دا ګیلې به موږ چا نه کوو دا موږ د یو بل نه به دا ګیلې کوو که نه کاره خبره ده زموږ ګناهونه زیات شوي دي استغفار ووایئ او د خپلو ګناهونو پرهیز وکړو. دا زموږ د ګوره په دې باندې به دې ملګري څومره تعاون کړی دی فصل والا به څومره دغه کړی د فصل والا به څومره تکلیف کړی د هغې باوجود به دې له څومره سر راوړي په دې باندې څومره محنت کړی ګوره د څومره ښکلی را باندې کړی دی هر طرف ته خو لیکن چې زموږ نه کله الله خفه شي موږ باندې به کله بارانونه راولي کله به را باندې یو افت راولي کله به را باندې بیماریان راولي. نو دا د دې وجې نه دا ویډیو مې په دې غرض باندې وکړه مقصد مې پکې دا دی چې وګوره دي دا غنم پراته دي جي دا وګوره جي دا یوازې دا پټی نه دی وګوره جي. اوس تاسو ما دا ووایه په دې کې چا قصور دی اوس کمی دی حدیث مبارکه کې راځي چې کله ستاسو ګناهونه زیات شي نو د هغې نه وروسته به الله وجل په تاسو باندې بیا داسې بادشاه مسلط کوم هغه ستاسو د ګناهونو د وجې نه که چېرې مونږ تاسو ګناهونه پرېږدو لکه مونږ به کمه کمه ګناه ووایو نن سبا زنا عامه ده په هر ځای کې کلم عام دي ټیک ده که داسې مونږ نور څیزونو باندې غور وکړو سود وګورو دغه شله رشوت وګورو دروغ وګورو دغه شله د دې سره سره نور ګناهونه مونږ وګورو نو دا وګورئ دا زموږ دغه عملونو انجام دی. ګوره په دې وخت کې دا فصل دا وګوره دا بل خو لیکن دی نه د اخو طرف هم په دې شروع کړې ده دغه شله دا پټی وګورئ کوم ځایونو کې به موږ الله ته وجاړو نو پلیز خفه کېږئ مه خپلو ګناهونو باندې په هغې باندې پیمانتیا پکار موږ تاسو له او دا زموږ تاسو د اعمالو کمی دی کله موږ تاسو ښکلي اعمال کوو صحیح اعمال کوو هغې د وجې نه به زما او ستا بیا مخکې زندګۍ کې ترقي راځي. جومات وګورو ښکلی جومات به جوړ شوی وي خو لیکن افسوس د کلي یو مشره پکې ناست وي دوه درې کسان پکې ناست وي نور پکې به وي څه به پکې نه وي. خو اګه دا دوکانونو کې وګورو غیبت به شروع وي بازارونو کې وګورو دروغ به شروع وي مرګونه به شروع وي زناګانې به شروع وي نو الله بندګانو بس الله ته وژاړئ یا الله وایي د مونږ ګناهونه زیات دي او مونږ به نن بعد ګناهونه نه کوو توبه وباسئ توبه په صدق باندې مونږ تاسو له په صدق باندې توبه ویستل پکار دي. حدیث مبارکه کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له چې چا په صدق سره توبه ویستله لا لکه داسې دی چې الله وایي چې دې اړو ګناهونه کړي نه دي دا ګناهونه به الله ټول معاف کوي. نو ټیک ده په دې نماز ته لاړ شوه روغ هم د نماز سره بالکل ټیک ده جزاک الله الله تاسو دا به وجو زمیندار سره راوړل دی پټي ته او دغه لی ورکوي پټي لی ورکوي دا ګلی دی جي دا زموږ د اعمالو کمی دا وګورئ ټول پراته دي اخو سر ته وګورئ نو پلیز ګناهونه ختم کړو او دا ګناهونه پرېږدو چې کله مونږ تاسو ګناهونه پرېښودل انشاءالله العزیز زمونږ به ستاسو بیا په دنیا کې چې کوم مقاصد دي هغه موته ته بیا میلاویږي خو لیکن که چېرې موته ګناهونه له زور ورکو نو خفه کېږه مه هغې رزلټ راوځي. دغه شاله مونږ به دا یو بل ټاپک باندې خبره وکړو لکه غنم راشي په غنمو کې به زکات مکات نه ورکوي خلک ولې زکات نه ورکوي ځکه نه ورکوي الله پېژني به یو کس به راشي او هغې له ما ته د ترشل هغه کومه څښاولي موال چې پاتې شوي دي او ما ته دغې سوالګر له ورکړو دغې ځانان له به ورکړو نه جي په مینه محبت باندې به زکات شروع کوي دا بل پیغام ده په مینه محبت باندې دغه شان لکه چېرې ما ته په مینه محبت باندې په صحیح طریقه باندې زکات شروع کړو او د دې غنمو نه یا د دې جوارو نه د ځمکې نه کم څیز راخیږي د هغې نه ما ته عشر شروع کړو نو انشاءالله العزیز زما او ستا باغ ته نقصان نشته زما او ستا پټي ته نقصان نشته او که چېرې ما ته زکات ورنه کړو نو ما ته په دې کې نقصان دی. نو جزاک الله احسن الجزا ډېرې خبرې وکړم دا سره نه رسي تاسو مختصر خبرې مې ته راغونډې کړلې نو په دې په خپله هم عمل کوئ مخکې ملګرو ته به هم د ثواب په نیت باندې شیر کوئ. جزاک الله احسن الجزا فی امان الله.